نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول بجواب عند الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله دا الله فضل او کرم باندې په مونږ او تاسو باندې الله رب العزت یو ډیر لوی معزز مهینه چې د رمضان مبارک مهینه وا او دا غي سره عید الفطر ورځ دا الله رب العزت زمونږ او تاسو په ژوند کې الله لیکلی او الله په مونږ او تاسو باندې تیر کړه پدې کې چې الګ عمل کړي چا لوی عمل کړي الله رب العزت دې ټول مسلمانانو عملونه قبول کړي اوسو د دین پس په مونږ او تاسو باندې یو لوی عمل را روان دی بل اصل عملونه پکې دوه دي خو لہذا زما سکل اراده داسې ده یو عمل دی کې د میاشتې د الحج اشهر معلومات دي شوال ذی القعده او ذی الحجه دو میاشتې ولس ورځي دا هم ډېر لوی قیمتي ورځې دي دې کې د یو دو خبرو تیارې خلک وس کوي دې کې یو د حج تیارې کوي خلک یو لوی فریضه عمل له الله تعالی وسو توفیق ورکړي الله رب العزت هر چاته دا عمل ورنصیب کی فریضه حکم دی دویم دی کې یو عمل له چې قرباني وته مونږ او تاسو وایو د حج نه پس نو دې کې د یو دو خبرو تیارې کیږي چې د حج او د قربانۍ زمونږ استادو
په ژوند کې د لږو خلکو د حج تیارې دی او د ډیرو خلکو د قربانۍ تیارې دی. نو سکال زما د اراده ده چې د قربانۍ د مسائلو او د قربانۍ حقیقت، د قربانۍ احکامات دا تاسو ته بیان کم. حج فرض عمل له او قربانی واجبی عمل له. د دریو امامانو په نسبت باندې قربانی سنت عمل له، خو زمونږ استاد امام چې کوم دی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وی دا واجب عمل له. قربانی داسې شی مونږ او تاسو ته خو په ژوند کې دغه یو عمل ښکاري چې مال ذبح کو عید الاضحی په ورځ باندې. قربانی د کم وخت نه شروع ده؟ او قربانی کې لوی کردار د چا دی؟ او دا مونږ او تاسو چې د قربانی کم عمل کو دا د چا طریقه ده؟ دا ټول خبرې دي، دا به ان شاء الله منظر عام تراولو. الله رب العزت قربانی په هر قومونو کې لازمه کړې وه. تاسو به اوریدلی کله چې بابا آدم علیه السلام الله دنیا ته راولېږو، بابا آدم علیه السلام هم په دنیا کې لوی قربانی ورکړې ده. دا قربانی چې مونږ او تاسو وایو دا د عربی لفظ دی. قربانی ویستا هر هغه عمل چې الله رب العزت ته په دا بندا نزدېکت حاصل کی. هر هغه عمل چې بنده به الله رب العزت تا نزدېکت او قرب حاصل کی. چې د بنده او د الله په منځ کې یو تعلق جوړ شي. دا مونږ او تاسو چې په عید الاضحی په ورځ باندې د قربانۍ نکو، نو دا هم د الله یو حکم دی. زما استا پزله کې دا خبره لازمه ده چې الله رب العزت په مونږ لا د دوی اجر راکړي. دا هغه د علم، دا هغه د قدرت او دا هغه د اجرونو او دا هغه چې کمی وعده د بندگانو د خپل بندگانو سره دي. نو دا زما استاد د ټولو مسلمانانو پزله کې ده. نو ځکه ما او تا په دغه ورځ باندې یو لوی قرباني الله ته پیش کو. قرباني وای الله ته نزدېکت حاصلول. ما تاسو ته چې کوم آیات مبارکه ولستو شپږمه سپاره کې
واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. آدم علیہ السلام چې الله رب العزت دنیا ته راولېږو، واقعه ډېره طویله ده، لویه واقعه ده. د آدم علیه السلام دو بچی چې قابل او حابل، بی حواله به الله رب العزت د هغه زمانې سره کال پس معمول سره چې زمونږ د میاندو د خویندو کم طریقې سره اولاد پیدا کېږي، هم د دې طریقې د معمول مطابق کال پس د الله رب العزت قانون داو چې په هغه ټیم به هوا ته دو اولاد ورکول، چې یو به جنۍ و او یو به هلک و. خو د آدم علیه السلام په اصولو کې په هغه زمانې سره دا طریقه وه چې کم الک او کم جنۍ به یو ځای پیدا شو، هغه به خور او ورور و. کله به چې دا بالغین شو، خپل حد ته به ورسېدل، نو په یو کال او په بل کال په ردو بدل چې کم الکان او جنۍ پیدا شوي، نو آدم علیه السلام به دغه مخکینی کال د خور سره د وروستني کال د الک نکاح کوله. حابل او قابل، حابل او قابل دا مسله منځته راله. د قابل د حابل خور نه وه خوښه، پلار ته ووی بابا آدم علیه السلام ته زه دې سره نکاح کول نه غواړم، د خپل خور سره نکاح کول غواړم. شیطانی عمل او شیطانی حرکت. بابا آدم علیه السلام ورته فرمایل چې قابل او حابل تاسو دواړه به الله ته قرباني پیش کړئ، زما مین مقصد قرباني. چې د چا قرباني قبول شوه، هغه په خپله مسله کې په حق اختلافات په نه کوئ. خو د هغه زمانې د قربانۍ د قبولوالی یو پیغمبر به چې جهاد وکړو د یو قوم سره، مال غنیمت پې ونیو او مال غنیمت پې ټول لا ټول او الله ته به په یو دشته کې کېښوستو. چا به چې قرباني کوله نو په یو غر په یو څوکه په یو دشته به کېښوستو. د اسمان نه به اور راکوش، یا علما لیکي چې دغه چا به قبوله وه نو اور به هغه قبولوالي ته به اور ولګېد، فطرتن هغه به وسوځوله، نو هغه به د الله په دربار کې قبوله شوه.
چې په کم مال غنیمت کې یا په هر یو قربانۍ کې به معمولی غوندې کې څه ګړبړې شڼ وو نو هغې ته به اور نه لګېدو. په دې باندې ډېر زیات واقعات د انبیاو دي. یو مال غنیمت کې غبن شوی و، نبی جهاد وکړو په مال غنیمت کې غبن شوی و، اور نه راکو اور نه لګېدو. نبی د زمانې وی ګوره مال غنیمت کې غبن شوی دی، چا چې غبن کړی راوړی لہذا چا څه نه ویل، بیا هغې سره بیعت کوو قبیلې والا، بیا هغه مال خبر ښکاره شو مال یې پرې راوړو چې کله مال ټول جمع شو مال غنیمت والا اور ورته ولګېد. دا یو زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت دا لوی انعام ورکړی دی، مونږ او تاسو ته حاصل شوی دی. چې د قربانۍ غوښه، د قربانۍ هر هغه شی، صدقات وغیره، مال غنیمت خورئ، د خوراک او د اسکاک حکم پکې د امت محمدی صلی الله علیه وسلم امت ته شوی، هغه حکم الله منسوخ کو. یو لوی نعمت د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې دا شوی. دویم احسان د نبی صلی الله علیه وسلم د امت سره الله دا کړی. بعض انسانان کمزور دي، د قبلولو د نه قبلولو معامله الله ځان سره اخوستی ده. د نبی صلی الله علیه وسلم په امت باندې الله دا خبره مبهمه اخوستی ده. ځکه که په دې زمانه کې دا معمول وي نو بیا به د چا به قبول وي او د چا به نه وي قبول، نو چا چې نه و قبول نو شرمنده به وي. لوی احسان دی د امت د نبی صلی الله علیه وسلم په امت په مونږ او تاسو باندې. څه احسانات دي، ډېر غټ احسانات دي په مونږ او تاسو. مخکینی قومونه به چې څه ګناه وکړه په دروازه به ورته به لیکلي وو، اټومیټک به لیکلی شي وو. دا خبره هم الله رب العزت د امت د محمد صلی الله علیه وسلم نه ختمه کړله. دا هم لوی احسان دی په مونږ او تاسو. دا بابا آدم علیه السلام بچو قربانی د خپل پلار په حکم باندې راوړه. قابل دا زمیدارو او حابل شپونکیو چلیو غړي به سره ولې. خو یو څو خبرو ته ذهن متوجه کوي. قابل چې کله قربانی الله ته ورکوله نو په دې خپلو ګډانو کې زبردست ګډ وګټو. ښایسته ګډی پکې وګټو. او حابل او قابل چې کم دی هغې ردي غنم را واغسته د هغه زمانې سره، بیکاره شی را واغستو. نو الله ته راوړو.
الله رب العزت زمونږ او ستاسو د عمل د هیڅ محتاج نه دی. چې دا ټول دنیا قربانین وکي او دیندار او پرهیزګار شي، اولیات جوړ شي، د الله په خزانو کې ذره فرق نه راځي. او که د ټول دنیا مخلوقات کفار شي، د الله سره یا شریک پیدا کی یا د الله نه غیر تشي، هم د الله په خزانو کې اس فرق نه راځي. دا کومې قربانیانې چې مونږ او تاسو کوو، دا زمونږ او ستاسو د پیدې دپاره دي. دې کې به راته بیا اخره کې ویم چې دې کې څه حکمت دی. قابل حابل چې کومه دی یو زبردست ګډ وګت لکه الله له پیش کوي، او قابل یو ردی غنم راوړل. الله رب العزت ته آدم علیه السلام ته وی دا په یو ډېرې باندې دوانه کې خوسته شو. د هغه وخت د زمانه سره د آدم علیه السلام تاریخ لیکي. ایک لاکھ پورې تعداد د اولاد موجود وو په دنیا باندې، سنسوي او سکړوسی او س اولاد د آدم علیه السلام. دا موجود وو. د حابل قربانی الله قبول کړه اور را کوشو، یا د حابل ګډ ته اور ولګې دو غایب به کړه، او د قابل غنم پاتش. نو الته کې د قابل ګډ پیش کړی شو، د حابل ګډ پیش کړی شو، د قابل غنم پیش کړی شو. نو ګوره قربانی وایسته شی مختلف پیش کړی شو. قربانی نوم دی د اخلاص. د اصل مقصد پوینټ باندې ځان پوهی کوي. قربانی نوم دی د اخلاص. چې مونږ او تاسو قربانی کوو، هر عمل کوو چې دا خالص د الله د رضا دپاره وکړو، چې دا د الله او د الله د رسول حکم دی. څلورمه سپاره کې الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. الله فرمایي ستاسو غوښې او وینې ماته نه رارسېږي، ولكن يناله التقوى، چې ستاسو په دې زړه کې څومره اخلاص دی او تقوا او پرهیزګاري ده، د الله په حکم عمل کوي او که نه کوي. ذهن کې یوه خبره یاده وساتئ، د دنیا په معمول سره زمونږ چې کله په کور کې یو فنکشن وي، یا هم د بچو واده یا یو بل خوشحالي راغلی، نو د هغې سره مونږ څه نه کوو. د هغې دپاره مونږ هر قسمه ځکه خپلوان به م راځي، رشته دار به م راځي، خلکو ته به م ځان ښیو که نه.
چې سبا خلک داسې ونه وي چې د پلان کې د بچي واده یا داسې عملو او دا پکې ونه کړل. موږ د خپلو د فنکشنو دپاره هر قسمه خرچو ته تیار یو. او که به نه کو که نه نو شاته را پسې بیا د بارودو زور وي خامخا به یې کوو. کور کې بیا د زنانو سخت زوري وایي دا خلک پسه وایي نو بیا د دې خلکو دپاره مونږ هم کوو. نو ګوره د دنیا الله پیدا کړو، موت ته الله پیدا کړیو چې موت ته الله پیدا کړیو او د الله رب العزت دا یو حکم ژوندی کول چې په کال کې په موت ته باندې یوه پیره راځي. د دنیاوي د موت ته چې په دې کور کې څه فنکشن ناشي وغیره هغې دپاره قرض هم کوو، دام کوو، هر څه کوو. او د الله د حکم دپاره بیا موتا سره ټال مټول وي. کوخه خامخا نو چې کوې خامخا نو چې د اوس نه په ځان کې زبردست اخلاص پیدا کو او د هغې دپاره اسم سوچ روان دی. نو چې سوچ د هغې دپاره وکړو نو قرباني وایي دا د اخلاص ته وایي چې الله رب العزت ته پې نزدېکت حاصل شي. چې الله رب العزت او بیا زما اوستا یو سوچ دی د آخرت همدغه غوښې وغیره هر څه دي په خپلو بچو الله وایي په خپلو بچو یې وخوره او په خپله یې وخوره خو د الله رب العزت په حکم به عمل کې. نو قرباني دا نوم د عمل د اخلاص دی. په معاشره کې خلک وایي یو سړی یو لوی کردار ادا کړي یاره وایي لویه قرباني یې ورکړه غټه مجاهده وکړه قرباني یې ورکړه. نو هر یو عمل چې کوو نو چې دا بشکل موتا د اخلاص په سوچ ورکو او ښه سوچ وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه ته تپوس وکړو صحابه حدیث مبارک قالوا ما هي هذه الأزواحي يا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا ازواحی څه شی دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل قال هي سنة أبيكم إبراهيم وای دا سنت تستاسو دا لار چې ابراهیم علیه السلام دی. سنت وای طریقې ته عربی لپس طریقه وای دا سنت طریقه ستاسو د پلار چې ابراهیم علیه السلام دی. صحابو ته دا جواب ورکو ابراهیم علیه السلام سره الله رب العزت ویلو وعده کړی دا. اوله سپاره کې اخرنۍ رکوع نه مخکې یو رکوع کې الله ذکر کوي وای تا په آینده په ټولو مخلوقاتو کې امام ګرځوما پېشوا چې هر قسمه مذهب سره تعلق ساتي
ته به د هغې پیشوای. نو دا قرباني یوازې په موت او په مسلمان کې نه ده. دنیا کې چې څومره مخلوقات اوسېږي په انسانانو کې، که مشرکین دي هندوان چې ورته موږ او تاسو وایو، نو هغې هم قرباني کوي او نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي. یهودیان په کال کې 4 پیرې قرباني کوي، خو طریقې بدلې دي، نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي. زمونږ استاسو په شانتې عیسایان هم قرباني کوي، خو د هغې هم طریقه بدله ده، نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي. نو څومره انسانان د الله مخلوقات د په دنیا کې ټول قرباني کوي په کال کې، او نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي. مونږ او تاسو چې په کال کې هم قرباني کوو، مونږ د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا ستاسو طریقه د پلار ده چې ابراهیم علیه السلام دی. ابراهیم علیه السلام به څنګه قرباني الله ته پیش کړې ده؟ تاسو به د علماونه مبلغینو حضراتو نه هم اوریدلی چې ابراهیم علیه السلام ناشنا قربانیانې پیش کړي دي. او به لوی قرباني پیش کړي ده چې زما ستا د عقل نه بار ده، چې الله رب العزت ورته اسماعیل علیه السلام او یو اولاد و د هغه زمانې سره د ابراهیم علیه السلام یو بچی په هغه ټایم سره چې اسماعیل علیه السلام او ډېر مشقتونو دنیا ته راغلی، په دعاګانو راغلی. دا اسماعیل به زه تاسو ته چې اسماعیل ابراهیم علیه السلام ډېرې دعاګانې وکړې. نو اسما وی اورېدو ته، او ایل په عبرانی زبان کې قوت د الله ته وی. نو معنا هغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام زبان عبرانی و. نو الله رب العزت د اسماعیل علیه السلام دعا واورېده، او بیا چې کوم وخت کې اسماعیل علیه السلام یو داسې پوزیشن ته ورلو چې د لوبو د ټوقو شو او د خوشامدید شو، بیا ورته الله حکم وکړ شاب وسې حلال کا، غټه قرباني ده. نو انشاءالله که خیر و زندگی و ژوند و او مونږ او تاسو ژوندي وو، ته عید الاضحی پورې به انشاءالله د دې قربانۍ مسائل احکامات ته ابراهیم علیه السلام ته چې کم نسبت ته او به دې کې پیدې د حکمت عملی پکې زمونږ تاسو د پاره سدي، دا ټول به ان شاء الله بیانو. الله دې موږ له تاسو له توفیق را نصیب کړي. او قرباني لوی عمل له او موږ او تاسو دې الله د اخلاص عمل لا نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.